بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور ستاسو قربا فضل کریم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمن کتونکو سحر وختي چې راپاسېدم نو یو انجان غنی کال را درالو او چې اټین مې کو پغې باندې خبره ترې سره وشولې او څه پروګرام نه راته ویلو چې دا شان یو پروګرام ریکارډ کوونکی دی. هغې حوالې سره که تاسو مونږ ته تشریف راوړئ نو خبرې ترې به وشي. خو بس ما ورته ویلو ما زه ګورم ځکه چې روژه شروع کېږي دا د روژې نه یوه ورځ مخکې مونږ ریکارډ کوو نو پروګرامونه مونږ سره ډېر زیات دي. مونږ کوشش دا کوو چې ګورو که ټایم میلاو شي خوب وشي. خو بیا الله تعالی چې یو کار درنه اخلي نو بیا خامخا په هغې کې الله تعالی یو خپل راز وي هغه کې بیا ټایم درته وبسی شي پکې. نو ملاقات وشولو داسې یو شخصیت سره ملاقات وشو پکې چې مخکې زموږ خواهش و چې دې سره مونږ میلاو شو خو هغه ملاقات نه کېدل. نه چې کوم مونږ ته الله تعالی یو چانس راکړو یو موقع راته راکړه او دې باندې مونږ د رب شکریا هم ادا کوو چې یو داسې شخصیت سره مونږ ملاقات وشو. مونږ سره دلته ناست دی خلیفه مشال خان نوم یې دی. بنو سره تعلق دی د الله رضا دپاره د خلکو خدمت کوي. څه بیماري وي څه وي په هغې کې بس رب ته یو خپل یو علم ورکړی دی د هغې علم رڼا لاندې د خلکو علاج هم کوي. نو ډېر ښکلی شخصیت دی او ډېر ښه شخصیت دی. ناست دی پروګرام کې را سره خبرې اترې به ورسره کوو چې دوی څه سوچ راوړی دی څه وایي څه نه وایي. راځئ چې نن تاسو هم دا وګورئ او مونږ یې وګورو چې خلیفه صاحب ژوند څنګه تېر کړی دی او دوی د خلکو علاج څنګه کوي. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه چې تاسو ښه یو جي؟ الحمدلله. زموږ خپله ډېر خواهش و چې موږ تاسو سره میلاو شو خو نن الله ته بس قبوله وه منظوره وه چې موږ ملاقات یې وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. څنګه نن د کوهاټ ویزټ مو تاسو او کوهاټ ویزټ ماشاءالله. ښه د خپل ژوند لږه مختصره غني کهاني راته تېره کړه لکه څنګه موږ دا اورېدلي چې تاسو علاج کوئ او نه دم اچوئ نه هغه خو بس الله تعالی یو تاسو ته یو هنر درکړی دی یو قسم هغه څه دي غیبي علم یې درته درکړی دی. په هغې علم باندې تاسو د خلکو علاج کوئ. دا علاج د څه والا کوئ کوم قسم بیماران وي پکې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه ما نامه چې کوم دی خلیفه مشال خان ده بنو نه مې تعلق ده خو مونږ چې کله دا وکتله د خپلې زندګۍ نه چې کله الله پاک د بنده نه کار اخلي خو نو چې کوم دی څه اسباب ورته پیدا کړي بېشکه بالکل. نو چونکه مونږ تعلق چې کوم دی قرآن پاک او د حدیث د هابي سره تعلق وړوکوالي نه نو هغه چې کوم دی علم مې حاصلو نو په هغه علم کې چونکه داسې وشول چې زه د ونې نه په څلرم کې چې د ونې نه وغورځېدم نو چې کله وغورځېدل ریډ کې هډې باندې وغورځېدل او ریزونس ماته میلاو شو او یکدم اوچت شلم. خو چونکه یوه میاشت تېدلی ما دوه ګونډې کې چې کوم دی هغه سویلنګ شروع شو نو دا ورو ورو چې څومره وخت تېرېده ملۍ کې مې کږوالی روان شو او په بدن کې مختلف ځایونو کې چې کوم دی دردونه شروع شو. نو هغه چې کوم دی ډاکټرانو ته حکیمانو ته فزیوتراپیسټ ته چې کوم دی لاړلم نیورو سرجنس هغه وایي چې دا نیمې ملۍ اپریشن به درکوو. نو ما وایي چې اپریشن چې په دې عمر کې راکړې ما زندګي څه پاتې شوه نو بس په الله باندې مې نظر شو. ما چې یا الله ته به چې کوم دی مونږ ته لار وباسې او په دغې باندې کمیټ چې الله به لار ورته وباسي. نو هغه علم کې چې کوم دی دا خبرې راغلې چې څنګه الله پاک حدیث قدسي کې راځي چې الله پاک فرمایي که نه چې زه د ستاسو حبیب یم او ستاسو طبیب یم. نو چې کله مونږ د قرآن پاک باندې عمل کو نو حبیب مې شي او چې کله د قرآن پاک نه خلاف زندگی تیرو نو هغه طبیب مې شي بیماریان تنبیحات راځي. نو چې کله بنده الله پاک طرف ته متوجه شي بیا چې کوم د څه سبب یې ورله جوړ کړي. نو ما تقریبا 15 سال د تکلیف مسلسل د ملا مې کږه شوه او آی سایټ مې چې کوم د نیم به لاړو او هیپ جوینټ کې به مې پین شروع شو ملا مې کږه شوه سترګې نظر به مې لاړو نو ډېر زیات پریشانه شول. اخر کې چې کوم دی 4 میاشتې ته لاړم او په دې امید باندې لاړم چې الله به چېرته لاره ورته وباسي. نو چې کله 4 میاشتې کې ډېر حقیقي خوبونه مې ولیدل او د هغه حقیقي خوبو تعبیر چې کوم دی الله پاک د علم په شکل کې راکړ. نو چې څنګه واپس شم الله پاک طرف ته متوجه شم چې الله ما سره 2 لارې پاتې شلې. یا خو چې کوم دی واپس مې واخله
یا چې کوم د چرته یو خپل بندر ولېږه نو الله پاک هغه د زړه کیفیت واورېد او یو بندر ولېږه او تقریبا ما د 15 سال تکلیف په 15 منټ کې ختم شو. ریډ کې هډي کې مې 15 مهرې چې کوم دی هغه مکمل چې کوم دی لاندې راګونه بند شوي او راګونه څنګه کولاو کې چې څنګه ودرېدل مکمل مسله مې حل شوه. نو وایي که نه چې هوښیار کې له اشاره یې کافي بېشک نو د قرآن پاک مطالعې نه ماته دا ثابته شوه چې څنګه یو حدیث چې دریمي چې په بدن کې مفهوم داسې چې په بدن کې ولې غوښې ټوکړه ده که چېرته هغه درسته شي نو ټول بدن درست شو. صحیح. هغه که چېرته فاسده شي ټول بدن فاسد شو. هغه وایي چې کوم دی زړه دی نو ما دوران پریکټس ما وایي چې دا خو ریډ کې هډي نه ټول بدن نظام چلیږي. نو الله پاک هغه یو علم درکوي مسلسل ورو ورو هغه مریضان چې څومره ما چک کول دوره هر مریض کې به نوی نوی علم چې کوم دی ماته میلوېده او د مختلف قسم مریضان په عین موقع باندې هغه مریض به ریزلټ راتله او مریض به مکمل خوشحاله شو چې دا خو ما بدن چې کوم دی بالکل ټیک ټاک شو. نو داسې مریضان چې هغه چې کوم دی لکه د زړه چې دی د زړه کرنټ د ټول بدن د کارډیو ویسکولر نظام سره تعلق لري. د ټول بدن کې ولونه دي د هرې پټې ته چې کوم دی وال لګېدلی هره پټه چې کوم دی د الله په امر سره الله پاک چې کوم دی کنټرول کوي دغه جانچ پړتال کوي. نو چې څنګه چې مونږ مریض چیک کوو په عین موقع باندې که په بدن کې چې کوم دی کینسر وي د ټول بدن څه قسم کینسر یا وي که هغه په فیمیل کې وي که میل کې وي که په بچیانو کې وي دغه په عین موقع باندې مریض ته خپله محسوس شي بدن کې ټیک شي د زړه ولونه یې بند وي د زړه پټې ته وینه کمه پاس کېږي جګر چې کوم دی کمزوري شي دی مسلسل چې کوم دی کمزوري طرف ته درومي. داسې مریض چې وي چې هغه جګر کمزوري بدن یې کمزوري د هغې د وجې نه د چې کوم دی د غټې کولمې کې چې کوم د وینه کمه پاس کېږي نو هغه د وجې نه کینسر جوړ شي ورته نو بدن یې مسلسل کمزوري طرف ته درومي ورسره چې کوم د شوګر پرابلم یا ورته جوړ شي د سیکالا یا ارکان ګردې کې چې کوم د کینی ګردې کې کاڼي چې کوم د راځي نو دا چې کوم د مختلف قسم مرض دي د وجه نه راځي. داسې مریضان یې راغلي چې د جګر د وجه کمزوري د وجه نه د هغه پیپړو کې چې کوم دی اوبه وشي نو هغه سویلنګ چې کوم دی شروع کړي نو دا داسې مریضان یې راغلي چې هغه چې کوم دی کرونا وه نو دی خو چې کرونا وایرس دی وایرس نه دا د الله امر دی. الله امر چې کوم دی زړه ته کرنټ نه پاس کوي نه د پیپړې ته کرنټ نه پاس کوي نو پیپړې باندې یو وال لګېده وال کې مروړ راشي هغه کمزوري شي نو وینه کمه پاس کېدې د وجې نه کرونا پرابلم ورته جوړ شي. نو دا موږ دا وکتله چې څنګه قرآن پاک کې کوم آیاتونه راغلي دي ټول آیاتونه موږ ما په د 10 سال پریکټس دوران کې په انسان بدن کې چې کوم د ولیدل چې د الله پاک نظام چې کوم دی د زړه په ذریعه سره ټول بدن نظام چلی او ټولې بیماریانې راولي چې کله الله خوښه شي بیماري راولي او چې کله الله خوښه شي بنده درله سبب جوړ کړي او بیماری چې کوم د په کن فیکون نظام سره الله پاک ټیک کوي ماشاءالله. ځکه خو وایي چې شفا ورکوونکی او بیماري ورکوونکی چې کوم دی هغه یو پاک هغه ذات دی ماشاءالله. خو بس انسانانو ته هغه علم ځنه خلکو سره ویني او بعض خلکو سره چې علم راشي نو د هغې استعمال هم مونږ لیدلی چې بعض ډاکټران چې کوم ورشي نو سمې چړې ورسره ایښي او بیا ستاسو هغه نیک خلک هم شته چې هغوی فی سبیل الله ورسره هم کوي او د هغې مدد هم کوي. بیا تاسو دا سوچ وکړو چې سوچ څنګه تاسو ته راغلو چې زه د خپل علم چې کوم ماته الله راکړی دی دا خلکو ته زه ورسوم. دا چونکې کور کې پروت و د شپې او دا ذهن کې خبره راغله چې مشال خان ته په کور کې پراته یې په هسپتالونو کې په کورونو کې په مختلف ځایونو کې څومره سخت مریضان چې کوم دی پروت دی هغه ته چې کوم دی ته چې کور ته خو نشي راتلی ته به پکې ورځې لکه څرنګه تبلیغ ولګښتونه کوي نو بس ملګري ته مې کال وکړ اسلام آباد کې ما چې زه خو درځم او چې کوم دی دا یو پروګرام شروع کړو نو هغه وایي چې راشه سبا راشه نو بس هلته چې کوم دی یو ډسټرکټ میډیا مان سره ولته مې انټرویو ورکړه هغه انټرویو چونکې د انسانانو د تکلیفاتو سره تعلق لري هغه وایرس لا او ما ته دوره پته نه وه چې دوره زیات مریضان په مختلفو شهرونو کې چې کوم دی په تکلیفاتو کې پراته دي نو ما انتهایی سټرګل وکړو هر شهر ته مې ځان ورسو هرې قصبې ته مې تقریبا ځان ورسو خپل ستړې منډې ته مې نه وکتل خپل خوب ته مې نه وکتل نو په دې کې چې کوم دی هر ځای ته ما ورسو ځان او
د داسې مریضان چې بون میرو کینسر یو او خاص کر د کینسر مسله انتهایی زیاته شوې ده ډیره زیاته نو دا چې کوم دی دا الله پاک په کن فیکن نظام کې په ریډ کې هډي کې ټول بدن نظام چلای د زړه په کرنٹ په نظام سره ټول بدن نظام چلای چې څنګه د دل او جگر چې کوم دی کرنٹ بحال کېږي څه قسم کینسر یای په بدن کې دا مکمل په ان موقع باندې تقریبا 5 منټ کې نه مریض چې کوم دی مکمل ښه کېږي او دا چې کوم موږ مریضان چیک کړي دي 16 مریضان مې چیک کړي هغه مریضان ته مې چې 3 سیشن کې به موږ تاسو چیک کوو هغه نه بعد باقاعده بیا ته چې کوم د شفا انټرنیشنل تلاټ شو باقاعده ټول ټیسټونه وکړه پته ټیسټونه وکړه بون میرو ټیسټ وکړه چې تاسو ځان پته باقاعده موږ سره دغه ویډیو موجود دي او دغه بون میرو ټیسټ چې کوم دی موږ سره موجود دی مکمل طور پر بون میرو ټیسټ چې کوم دی هغه نارمل راغلی ډاکټران ورته خیریان شو چې دا څنګه چې کوم دی تر څو مشال خان تاسو د مریض چې راشي د تاسو میډیسن خدا سونه ورغوي په دې کې چونکه انډوکراین سیستم په بدن کې الریډي موجود دی چې سوره دوايان انډوکراین سیستم لاندې غدود نظام موجود دی نو چې څنګه د زړه کرنٹ بحال شي یکدم د بدن کې چې سوره اندرونی نظامونه دي هغه انډوکراین سیستم سره هغه ټول بحال شي او زړه چې کوم دی د ټول بدن چیک اون بیلانس ہوتی نو چند سیکنډ کې د وینې په ذریعہ سره هغه دود چې سوره هورمون ورته ضرورت دی هورمون هغه علاقې ته ورسي او چې کوم د الله پاک بنده ته شفا ورکړي اوس لکه نن تاسو کوهاټ کې نو کا مثلا زموږ پروګرام چې سو ګوري هغه به تاسو خبرې اوریدلې وي هغه تاسو سره ملاقات کول وړي خپل مریض تر وصل وړي نو څنګه و تاسو سره ملويږي کمی ورځې مو دي په کم ځای کې بناس وي چرته کې تاسو وي چونکه موږ مختلف ایریاز کې ورکو او ما بیا په ټول نه زیات چونکه د کوهاټ ایریا چې کومه د سره اورګزای ایجنسی کوروم ایجنسی هنګو وړ چینار مو ډېر غټه علاقه ور سره پرته د کاوډ ایریا او موږ بنو سره نزدې نو ما وی چې زیات نه زیات ټایم چې کوم د کوهاټ ته ورکم نو چې سوره علاقې کې زموږ اواز واروي ګیټ وے ده کنه ټول ضلع خلل درتلی جی نو د ټول علاقې چې سوره خلتي موږ به دا کوشش کوو چې مختلف ایریې کې کیمپونه ولګو او هغه ته چې کوم د موږ نزدې وخت ورکو د کیمپونه ځکه لګو چې په هغه علاقې کې به داسې کسان وي چې هغه به چې کوم د ګاډي کې راتلی نشي نو موږ خو ورتلی شو ځکه چې د هغه تکلیف حل شي اصل مقصود دا ده چې یو بنده چې کوم د ټیک شي هغه د زړه نه چې کومه دعا وزي اده مونږ اخرت ته بنیادی طور پر اده مونږ اصلي ګټه ده نو ما سره چې کوم دغه مریضان یا داسې ریپرزینټیټیو وي داسې سوشل کسان وي چې هغه مونږ سره رابطه وکړي او هغه په خپل علاقې کې چې کوم د مونږ رهنمایي وکړي مونږ نصرت وکړو مونږ به هغه ته هجرت وکړو انشاءالله نو مونږ به دا چې څو پورې مونږ ته الله پاک ژوند راکوي مونږ به انشاءالله په دې علاقې کې به ګرځو او خدمت وکاو او زموږ واتس اپ نمبر چې کوم دی هغه 0333 83 32 802 او چې کوم دی ټیلنار نمبر مې چې دی 0322 0342 30 37 225 په دې باندې مې لکه ایزی پیسې اکاؤنٹ نمبر یادې او مونږ کوشش دی چې په دې شهر کې یو داسې فلاحي اداره کولو کو او د مونږ چې د کوم علم دی دا علم باقاعده ډیپلوما لیول باندې یو انسټیټیوټ کولو کو هغه نور کسانو ته چې کوم دی مونږ د علم منتقل کو ځکه چې مونږ ته به سبا مرګ راځي او په مرګ نه مخکې چې د کوم کار دی دا کار مونږ تقریبا په تکمیل ته ورسو او چې مونږ به سبا مړو او موږ پکې چې کوم دا صدقه جاریه ده بالکل علم په دریاب دی او علم چې پرېږدي جی نو ستاسو د علم نه به خلکو ته ډېره فایده ملوي خلکو ته ډېره فایده ماشاءالله څه میسج ورکول غواړئ اخره کې بس بنیادی میسج خدا دا چې ما تقریبا 10-15 سال کې په خپل د مهنت او د هجرت کې دا غولیدله چې څوک د انسانیت د لپاره چې کوم د هجرت کې او په هجرت کې مهنت او مشقت او تکلیف چې کوم د برداشت کې نو الله پاک هغه د پر د هدایت لیارې کولو کې او په دنیا کې چې کوم د جنت چې کوم نعمتونه دي دا هغه چې کوم د زړه کیفیت ته هغه الله پاک ورته خي نو دا ټول خبرې مې چې کوم د ولیدلې نو خلق ما ته وایي تاسو امیر صاحب همیشه خوشاله وي نو ما ته چې یو بون میرو کینسر مریض چې ټیک شي او بغیر چې کوم د اپریشن نه بغیر ترانسپلانت نه چې کوم د ټیک شي نو ما ډېر به خوشاله کېږي نه
نو زړه مې خوشحاله شي نو د هغه خوشحالي هغه اظهار مې په چهره کې د نور په شکل کې چې کوم دی راځي نو زه د الله پاک چې کوم دی ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه جي، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو. د امیر صاحب خبرې تاسو واورېدې. یقینا زه یم چې تاسو به خوښې شوي وي. هر قسم هغه بیمار هغه مریض چې هغې ته ډاکټر جواب ورکړی وي چې د هغې علاج نه کېږي، ناممکن وي، نو الله تعالی دوی ته یو علم ورکړی دی. د علم د لارې د علم رڼا لاندې دوی د هغې علاج کوي، ځکه چې دا علم یو دریاب دی او رب چې کوم دی یو ډېر لوی رب دی. هغه چاته هم چې وغواړي د علم ورکولی شي او هغوی نه خلک بیا فایده اخیستلی شي. نو که تاسو سره رابطه کول غواړئ د هغې دی چې کوم نمبر وښیلو هغه به زموږ په سکرین باندې هم چلیږي. تاسو رابطه ورسره کولی شئ، خپل مریض ورته راوستلی شئ. او که بیا امیر صاحب دا خبره هم وکړه چې که ځینې سیریس مریض وي چې هغه راتلی نه شي، موږ هغې ته ورتلی شو. نو زه دا تمه لرم چې زموږ دا پروګرام به خوښ شوي. دا زموږ پروګرام صرف دې دپاره نه و چې موږ امیر صاحب سره خبرې اترې وشوې. موږ غواړو چې دغه شان خلک مخته راولو، تاسو یې رامخته کړو، ځکه چې دې نه موږ فایده والو. خلکو ته یې رامخته کړو، کوم زموږ چې بیماران په کورونو کې پراته دي هغوی ته شفا ورڅخه میلاو شي، ځکه چې دا شی ډېر کم خلک وي چې د هغوی په لاس کې اعلی شفا اچولې وي. که تاسو رابطه کول غواړئ نو د دې نمبر زموږ د سکرین باندې چلیږي. تاسو امیر صاحب سره رابطه کولی شئ، راتلی ورته شئ، او که غواړئ چې راشئ کور ته، بیمار مو ډېر سیریس وي نو خپل بیمار ته راوستلی شئ. قدرمنو کتونکو تمه لرم چې زموږ پروګرام تاسو خوښ شوي وي. نوي پروګرام سره به زه فضل کریم یو ځل بیا تاسو مخامخ راځم. تر بل اجازت غواړم. د الله په امان.